ریکارډ کوم نن می ګودر ته ډوبېدو له بوزي نن می ګودر ته ډوبېدو له بوزي هغه د مینې ګودرونه نور دي واغیم د خودسر سره مې وجنګوه چېرته کیسه م د زورور سره مې وجنګوه ماله د خپل مفاهمت پالیسي مه راکوه پښتون زلمی یم د غر سره مې وجنګوه بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد نیاز تاسو ته حاضر یو د تحصیلي کاټلنګ خوی برمول نه. تاسو ته پته یي چې نن د اختر درې ورځ ده او حکومت په سیلانیانو باندې پابندي لګولې ده چې کوم سوات طرف ته ملم جبې ته او دې ایریاګانو ته ځو نو مونږ رالو دي برمول ته چې دوی خوشحاله دي او کو خپه نو ټولو سیلانیانو روح د کوی برمول طرف ته دی او انشاءالله ستاسو ملاقات به ورسره کوو چې هغوی څه پخلی کوي د هغوی څه مصروفیات دي او خوشحاله دي او کو خپه دي. زموږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو د پروګرام په شروع کې څنګه تاسو ته موږ ووی چې موږ مخکې ځو او د هغې سیلانیانو سره به ملاقات کوو نو دلته څه ملګري ناست دي او پخلین کوي دوی خواله به ورځو دوی نه به تپوس کوو دې باره کې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. صاحب د کوم ځای؟ مونږ جی یو دغه د دې کوی برمول یو کوی زمونږ کلی دی دا برمول زمونږ سارایي علاقه ده او وایلډ لایف سره هم ده او آبادي خو دلته کې زمونږ نیکونه 1500 کاله دا یو علاقه وه د غرونو کې ده اوس دغه دی پکې کندرات دي پکې او آبادي بیا ټوله کوی ته شفټ شوله خو دا برمول زمونږ د سیل او د تفریح ځای دی او ډېر ښایسته ځای دی او دغه دی زه به دا ووایم چې وایي پروګرام څه دی پخلی څه دی؟ پروګرام زمونږ جي دا دوی څه بریاني پخوي مزېداره غونته لګیا دي او ډېر خوند کوي په دې سارا کې چې هر څه خورې نه خوند کوي اصل کې دا اوټینګ چې کوم دی دا ډېر خوند کوي او بیا زه به د خپلې علاقې په باره کې دا ووایم چې وایي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي او جولۍ وړه ده زه به کم کم ټولوم نو بس خبره دا ده چې ټول خو مونږ نه شو راغونډولی خو بس یو ټایم پکې راشو او انجای کړو د وړو سره انجای کړو. زه خپل اسلام آباد کې یم سافټویر انجینیر یم او بس هغه ځای کې هغه د شور نه او د لایټونو نه او د هغې نه تنګ شو نو د خپل نیچرل بیوټي او د خپل د کلي او د علاقې ده او څه غزل روبایي څه شعر درځي چاربې ته؟ یاره زه خو خیر شوقین یم خو وایي داسې وړوکې غونته یو دغه به ته ووایم وایي نن مې ګودر ته ډوبېدو له بوزي نن مې ګودر ته ډوبېدو له بوزي هغه د مینې ګودرونه نور دي نن مې ګودر ته ډوبېدو له بوزي هغه د مینې ګودرونه نور دي اغیاره ما ولې په چلول غولوي صادر د یار د قدمونه نور دي اغیاره ما ولې په چلول غولوي صادر د یار د قدمونه نور دي زما د زړه نغمې به څه وچېړې ربا په تا باندې تارونه نور دي. ته څه ویل غواړې بچی؟ السلام علیکم ملګرو ستاسو له ټول اختر نه مبارکي درکوم.
جی ګرانو کتونکو رالو لږ بره د هغې ځای نه تاسو به وینئ چې موټرسایکلې ولاړې دي برن څه ملګري دي په دې غر کې دلته چشمې دي هلته به ورځو او د هغوی سره به لږې خبرې اترې کوو. ملګري ولاړ دي دوی سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم اختر مبارک شوی. کلیواله څه دی؟ معراج غني د کوی برما کوی برما ولې یې تاسو؟ ښه تاسو د هم د اختر درېیمه ورځ ده نو دلته راغلي یې کوی برما ولې دغه ته غر ته او پخکړي څه دي؟ داسې راغلي پکنیک یې کړی ملګري راغلي نه پخکړي څه دي؟ چاول دی او چرګ مرګ د کور نه خو په غلا نه راغلی. ښه ملګري تنګ د دوی سره راغلی او یو فیملي یې ټول؟ او دي د دې نه مخکې به چېرته بار چکر سوات غر ته تلې که نه هم بس دا ځای تاسو لیدلی به دلته راځئ لږې بس دلته راغلي برمول ته تاسو او دي سر نه د اوبه را روانې دي او ماشاءالله دا دومره یخې دي چې دا په میز کې به تاسو ته د پیپسي بوتله هم په نظر راځي لکه د دې ملګرو لکه د فریج غوندې شیان په دې ځای کې یخوده چې دا یخې راته او واقعي ډېر زیاتې یخې دي ماشاءالله. قدرتي اوبه دي ډېره مزه کوي. زما په زړه کې اویزانو خو خیر کړی مې دی یو بې ایمانه مې جانانو خو خیر کړی مې دی. زما په زړه کې اویزانو خو خیر کړی مې دی یو بې ایمانه مې جانانو خو خیر کړی مې دی. تاریخ ګواه دی ما په هر ډګر بریا وړې ده تاریخ ګواه دی ما په هر ډګر بریا وړې ده اومو پښتون خو زما یو شانو خو خیر کړی مې دی. چاته یې ویل چې یو شاعرو زما جانانو خو خیر کړی. جی ګرانو کتونکو د ملګرو دا چاول هم پخ کړي او چیکننګ دی دا به هم ګورو چې ذایقه یې څنګه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله په دې غره کې د دې خپل ذایقه او خوږوالی ډېر زیات سیوا شي ځکه چې پیدل خلک مزل وکړي ډېره غټه مزه کوي او بریاني ده او ورسره چکن دی. اجي قدرمنو د یو تنګي نه رالو دویم تنګي ته چې دې ترمنځ فاصله به کم سے کم 2 کیلومتره وي. دلته څه ملګري راغلي برې او دلته دا چشمې دي اوبه را روانې دي یخې. تاسو به دا موټرسایکل وینئ چې دې تنګي کې ډېره عوام راغلي دي دوی سره به خبرې اترې کوو. لارې ډېرې مشکلې غریزه علاقه ده خو په دې غرونو کې داسې لارن ډېر خوشحاله دوی سره به کوو خبرې اترې. اجي قدرمنو لاره خو ډېره مشکله ده او دا یخې اوبه هم بهیږي ډېرې ښایسته اوبه دي الله خیر واه اجي ډېرې ښایسته یخې اوبه. وای ډېره مشکلې لارې دي خو زه حیران یم دې ملګرو ته او دوی دې شوق ته او کیمرامین خو به خامخا راپورې خاندي ځکه چې ډېر په ګرانو لارو باندې روان یو. الله دې خیر وکړي مخکې ورځو ملګري په نظر راځي او سره به خبرې اترې کوو. جی قدرمنو رالو هغه دویم تنګي ته بر راوختو. تاسو په سکرین وینئ چې ډېر ښایسته درانه مشران روټۍ ته ناست دي دوی راغلي دي او ینګ هلکان هم سره دي. روټۍ نه فارغه شي دوی سره به خبرې اترې هم کوو.
تاسو ته موږ ووایي چې د هلته مشران ناست دي د هغوی سره به خبرې اترې کوو نو زموږ سره دا مشران ناست دي دوی سره به یو څو خبرې کوو. السلام علیکم. جی وعلیکم سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زما پروفیسر شمس القمر نوم دی. د اسلام آباد کمپیوټر یونیورسيټي اسلام آباد کمپس کې پروفیسر یم او د هغې اسلام آباد کمپس انچارج یم. مونږ د خپل فیملی سره زیاتره اسلام آباد کې اوسو او په داسې په 2-3 میاشتې په خپل کلي ته هم راشو او په کال کې دا مونږ ته دا نن راغلي برمول ته دا کې پکنیک لا تاسو خبره سټاپ کومه. ډاکټر صاحب لکه تاسو په داسې مصروف ترین ځایونو کې وختونه تیر کړي دي او دا دومره غرونو کې فاصله او دلته راتلګ نو دا تاسو ته څه خوند درکوي که نه؟ اسلام آباد خو په خپل ځای باندې ښکلی دی خو لیکن د مونږ کلی چې کوم دی کوهي برمول خاص کر د دې دا کوم غرونه چې مونږ بلکې د مونږ پیدایش چونکې دلته شوی د مونږ دپاره دا د ټول نه بهترین او ښایسته لکه دی دی پوه شوې او مونږ چې دلته راشو خاص کر چې مونږ د خپل فیملی ممبر سره دا مونږ ته په کال کې یو موقع میلاو شي چې مونږ د خپل فیملی ممبر سره میلاو شو او څه ټایم د دوی سره یو ځای تیر کړو. دا زموږ دپاره د زندګۍ د ټول نه یو زبردست ټایم وي او چې دا مونږ په خوشحالۍ سره او د خپل مشرانو سره د دوی سره کینو او د دوی سره ګپ شپ ولګو او د یو بل حال چل معلوم کړو. ډېر زبردست بلکې دا خو تاسو ووایئ دا ټول چې کوم دي زموږ خپل کزن دي خپل فیملی ممبر دي او مونږ لکه دا مونږ ته موقع میلاو شي په کال کې داسې وایي چې په کال کې مونږ ته دا موقع میلاو شي چې مونږ راشو او دلته کینو او د یو بل سره ګپ شپ ولګو او د یو بل حال چل معلوم کړو. دا بهترین دی او خاص کر په دونه ښایسته ماحول کې. تاسو چې موږ چې راغلو روټۍ یې خوړله که نه په روټۍ کې څه پخ کړي او څه مو خوړله او څومره خوند دی؟ نو روټۍ خو حقیقتا په سارا باندې چې کوم د روټۍ خوند وي که نه هغه په هېڅ ځای کې نه وي چې کوم په مطلب چې په خاریه کې چې کوم سړی ته ډېر ښایسته شیزونه پاخه کوي لیکن دلته کې په سارا کې چې کوم د روټۍ چې کوم خوند وي نو هغه څه بل شان وي بهترین وي. نو موږ نن غوښه پخ کړې وه زبردسته خټکي هم راوړي پوه شوې څه فروټ مروټ او د هغه خوبانۍ نو دا موږ وخوړله او بیا اوس هم پکې دا چای تیارو نو اوس انشاءالله چای څکو. ډاکټر صاحب تاسو چې په دې باندې راوخوتې په دې غر باندې تاسو ته څه محسوسېدل؟ نه لږ ډېر ستړي خو شو ځکه چې هغه سټیمنا مغه شان نشته اوس که نه خو لیکن ما هم لکه چونکې پیدایش ته دی مونږ چې کوم واړه وو دلته کې به راتلو دې وښوله به راتلو او دلته کې به ګرځېدو کار هم کړی دی ترونو سره به راتلو پوه شوې نو مونږ اصل کې عادت یو. ډاکټر صاحب لکه چې کرسۍ ناسته سړی وکړي که نه او بیا एकदम دې ماحول ته راشي نو بیا له ګرانه نه نو ګرانه خو ما ورته وي چې هغه سټیمنا هغه شان نه وي خو بیا هم مطلب لکه عادت یو سره نو څه دونه څه خاص لکه تکلیف نه وي. کاکا جي تاسو؟ زما سید غنی نوم دی د کوهي برمول یم دا زمونږ کلی دی او مونږ نن راغلي یو د سارا ته برمول د دې نوم دی د علاقې او دا ډېر پخوانی د دې تاریخ دی دا د انګریزانو د دور په دې کې مقبرې دي چې هغه مونږ ته نه دي معلوم چې دا کوم وخت دي او دا برمول دی یو انګریز نوم دا د هغه په نوم باندې برمول جوړ دی. پخوا وایي دلته کلی و دوه کلي یو کوهي او یو دا برمول دا برمول چې دی په دې کې دا انګریزانو وایي په اتیانو باندې وران کړی و اتیانو لښکر راوستی و او دا یې وران کړی و او په دې کې پخواني هغه دي اولیا دي پکې یو شړی بابا دی یو دلو بابا ورته وایي لوی لوی مقبرې دي پخوانی او لوی لوی قبرونه دي. نو دا د هغې وخت دا تاریخ چلیږي او په دې غرونو کې د کافرو ډېر لوی آبادۍ دي ورانې شوي دي خو اوس هم هغه کوټې او دغه شته د دیوالونه او نښې مخکنۍ شته دی پخوا په دې کې کافر هم اوسېدلي په دې غرونو کې ډېر. نو دا برمول چې دی دا زموږ سارا دی په دې کې د کلي خلک اوسي هغه بزې ساتي غواګانې ساتي څوک دلته اوسي که نه ځان له خپل ساتلي دي ډېر او دا د کلي شاملات دی دا غرونه چې دي د غرونو په خواګانو کې دا ځمکې دا شاملات دي او زمونږ کلی چې دی کوهی دی خو دا کوهي او برمول یو ځای تړلی شوي دي دا دوه موضوع دي یو موضوع کوهی دی دا یو برمول دی. نو بس دا مونږ نن راغلي وو دلته کې او دا نور مشران هم را سره دي بس د دوی نه هم پوښتنه وکړئ. کوم السلام تاسو نامه؟ زما نوم عبدالواحد دی او زه لکه د کوهي برمول لکه اوسېدونکی یم او نن لکه په دې موقع باندې دا زمونږ د خوری دی او دا ډاکټر صاحب عبدالاکبر دا بل چې دی نو دغه خوری دی سلیم دوی راغلي وو لکه یو د یو ځای نه راغلی یو د پېښور نه بل د اسلام آباد نه دوی هم د پېښور نه راغلي دي نو دوی راغلي وو په چوټۍ باندې نو بس دا پروګرام مونږ چې دی نن جوړ کړی و دوی وایي راځئ نن به لاړ شو برمول ته او لکه دوی خو یو وایي چې دی نه بادبرې ته ځو ما خو ته ما د خپله ورشو د ټول نښه ده
هغه مې چې بادداري ته دی بادداره خو چې دی هغه خو بیل یو دغه دی مې د خپل وطن د خپل ورشو مې دا ټول نه بهتر دغه دی نه کاکاجي هسې زه تپوس کوم چې په دې باندې مونږ راوختو نو مونږ حساب حساب کړو که نه تاسو ماشاءالله ګیره سپینه ده نو تاسو څنګه په دې عمر کې دلته راخېږي الحمدلله دا زمونږ په لکه دا د یو شوق یو دغه و که نه د دې پکنیک مناول لپاره الحمدلله هېڅ تکلیف مونږ ته چې دی محسوس نه شو نو هغه د بره مونږ ښکار نه تلو بره غر سوکي ته به ختو اوس خدای دومره بوډا شوی نه یم منځه پورې اوس هم راتلی شي دا مونږ بره دی نه په بره واښه راوړل واښه به هم بونیر دا راوړل وختیدو به دې غاړه باندې په دې باندې مونږ مخته یو جی قدرمنو زموږ سره د بل مشر هم ناست دی دوی سره موږ خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی د پیشې لحاظ سره ستاسو څه جواب جی زما خو تعلق د ایجوکیشن سره دی او هایر سیکنډري سکول کې ایس ایس 4 ما جاب کوم ډیوټي نه سبا چمکنو کې ده زیات ډاکټر محمد سلیم او سبجیکټ می فزکس دی د سیکنډ ایئر او فرست ایئر ته د فزکس پڑھاو کنه پېښور کې بیسیکلی خو ما تعلق دی کوی برمول سره دی او پاتې کېږو پېښور کې ډیوټي مې زیاتر په باړه خیبر ایجنسۍ کې وکړه نن سبا چمکنو ته راغلی نو دا چونکې د اختر ورځ ده او مونږ راغلي یو کلي ته اختر عموما زه کلي کې د خپل مور د پلار سره د رونو سره او د ترونه د تر زمانه ما وګدا سوال زما دا دی چې لکه مطلب څونه وخت پس تاسو میلاو شو دې ځای ته تاسو راغلی په نو زه خو دې ته خو ډېر وخت پس رالو کال پس تقریبا دغه تېر کال هم راغلو او یو کال پس دلته بیا رالو او زه خو کلي ته فریکوینټلی راځم هر دویم اتوار له خو اختر له زما د تره زوی چې دی نو دی ډېره موده پس راشي نو کم قدرت دوی نو داسې ګیدرینګ زمونږ ډېر کم کېږي په کال کې بدل کېږي نو چونکې نن د اختر درېیمه ورځ وه نو مونږ وایو چې یاره دا آوټینګ وکړو او د خپل برمول ورشو ته راشو او د تنګي کې د دې اوبو دا خوند واخلو او د دې ماحول انجوای کړو لکه روټۍ خوراک خو هر ځای کې کېږي خو دا ګیدرینګ او دا آوټینګ دا په پېښور کې نشته نه په اسلام آباد کې شته او نه داسې را یو ځای کېدل شته او زه چې اختر له راتلم نو زما زیات فیملي هلته پاتې شوه کلي کې پېښور کې هغوی وایي چې نه مونږ اختر دلته کړو زما ملګري دلته دي ما ورته زما ملګري په کلي کې دي زه به کلي ته ځم نو زه او دا ماشوم زوی مې راغلي یو کلي ته نوره فیملي زموږ هلته پاتې شوه صرف د دې دپاره چې دا انټرټینمنټ خو دلته کېدی شي او هلته نه شي کېدی دې دپاره ما راغلي یو او خو کافي انجوای کړله مونږ د خپل ترونو سره د ماماګانو سره او د خورایانو سره او ښه په خپل لاس پخلی وکړه غوښه هم پخه کړه او د ملګرو خو انجوای کړله که نه نو د دې نه ښه موقع مونږ سره بله د ډېره کم قدرت دي دا موقع مونږ ته دا سپیشلی د کرونا په دې ټینشن او د خوف په دور کې دا یو بهترین ریلیف دی په دې وخت کې بالکل جی ګرانو کتونکو دا و برمول د هغې نظارې تاسو ولیدلې چې سیلانیانو خبرې اترې هم تاسو واورېدلې نو موږ له راکړئ اجازت د الله په امان